خصوصاً على سيد العرب العرباء وخاتم الأنبياء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم: أوتيت علم الأولين والآخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا خير من دفنت في التراب يعظمه طاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم. اے رسول امی، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین. تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. دا عالمی مجلس دا دغه یونټ او تمام انتظامی د پاره پدې خطبه کې او شعر وایم ان شاء الله. کہ تاسو باندې خو لګي نو پتی زما سبحان الله وای ٹھیک ده کنه. ناز کیوں کر نہ کرے، ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے. ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے. لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قابل صد احترام صدر مجلس زمونږ استاسو د دغه پروګرام باعث روح روا زمونږ د شب قدر آواز
جناب حضرت مولانا مفتی صاحب دامت برکاتہم، دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دغد یون کونسل امیر محترم جناب حضرت مولانا مفتی شاہ اورنگزیب صاحب دامت برکاتہم، دلتا دیر گن علماء کرام تشریف فرما دی، وقت مختصر دی، داغین معذرت سرا گینی ہر یو قابل دا ذکر دی. زمونږ د تحصیل شب قدر د عالمی مجلس رکن رکین او د مالیات و ذمہدار زمارور جناب حضرت مولانا مفتی منصف حقانی صاحب ډیر عزتمندو، زه تاسو ټولو نه ډیر معذرت سره ماښام زما بیانو تاسو ټولو ته به زه ماښام راتلم، خو د څه عذر د وجې نه زه ماښام بل ځای مصروف یم، نو که زه تقریر کومه نو کیدی شي ستاسو د مزاج او طبع برابر دومره نه، خو زه انشاءالله ستاسو پروګرام کې د شرکت په نیت باندې حاضر شوی. تاسو مونږ ته معلومه ده چې په 31 جنوري باندې د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل شب قدر یو عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز او د دې خاورې دپاره په هر طرف باندې انسب او مناسب پروګرام د شب قدر په د تاریخي او عظیم الشان جامع مسجد کې انشاءاللہ کیدونکی دی. د هغې په تیاری کې دا پروګرام منعقد شوی دی او په تمام تحصیل شب قدر کې الحمدلله ځای په ځای اجلاسونه پروګرامونه الحمدلله ریلی د ختم نبوت هغه د دې پروګرام په خوشحالۍ کې شروع دي. قدرمنو دا زمونږ عقیده ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی او په هغه باندې نبوت خدای ختم کړی دی، د هغه نه پس به بل نبی دنیا ته نه راځي. دا د ختم نبوت ساده سودا مطلب دی چې زمونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی. هیڅ قسمه په یو شکل کې به تر قیامت پورې هیڅ څوک د هغه نه پس بل نبی دنیا ته نه راځي. قرآن کریم 110 آیاتونه 210 احادیث متواتر اجماع امت د ټول نه اوله په دې مسله شوې ده، د عقل او د نقل تمامه ده په دې خبره چې د محمد رسول الله نه پس هیڅ قسم نبی او رسول به دنیا ته اوږدې خبرې نه کوو. اوسه پورې رئیس قادیان کې ابوالقاسم دلاوری رحمت الله علیه فرمایي چې 30,000 کسان به داسې راغلي وي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس په د نبوت دعوی کړي وي. څومره کسان؟ 30,000 کسان. حالانکه حدیث کې راځي سيكون في آخر الزمان 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي فأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حضور مبارک فرمائے چې د قیامت پورې به 30 کسان د نبوت دعوی کوي. علماء فرمائی چې 10,000 خلقو دعوی کړي دي، حدیث کې صرف 8 راضی چې 30 کسان با دعویداری، حالانکه دعوی خو دنیا کړي دي. په مردان کې اول ورځ د عمران په نوم باندې یو سړي دعوه کړې ده، په 400 کې اول ورځ دغه مردار چې جوړه ګولې دی او جوړه غرګي دي کس بلا دي، تاسو به اورېدلي اخیرا شانې سړي چې وایي چې زه نبی او داسې آئے دن د نبوت دعوی کیږي. فرمائی چې د چا دعوا په تمام دنیا باندې خوره شي یا د هغې خبر تمام دنیا واوري، داسې قسمه کسان تر اوسه پورې 22 راغلي دي. د تحقیق لاندې کمې زیاتې کېدی شي، لا اوس هم به راځي. لومبي عزتمندو د دغې سلسلې د رسول کریم په زمانه کې ابن سیاد یو سړی و، اسود عنسی یو سړی و، طلحه حاسدی یو سړی و، مسلمه کذاب یو سړی و، د سجا په نوم یوه ښځه وه، د بهاءالله په نوم په ایران کې یو سړی و. او بیا عزتمندو اوږده سلسله ده د دې کړی آخري مدعي نبوت دجال اکبر چې یهودي نسل دی او هغه به راځي او د عیسی علیه السلام په لاسونو به قتلیږي د لوط په مقام باندې. دا خو به راځي، خو زمونږ مخې ته چې کم پنډ او بوج پروت دی هغه د انګریز
او د سامراجي قوتونو په اشاره د بری صغیر پاک و هند شیطان اعظم دجال اعظم مرزا غلام احمد قادیانی د گرداسپور ضلع گاؤں قادیان کې چې کوم خیرن پیدا شوی و هغه وی زه نبی ما او د هغې ورځې نه موږ هغه سره او د هغه د ملګرو سره په جنګ یو انشاءالله بر سرې پیکار به یو انشاءالله ووایي قدرمنو وخت مختصر دی زه تاسو نه بس مختصر یو څو ټکي تاسو سره کوم عزتمندو په دې خبرې نه کوو دا علماء کرام مشران زمونږ دلته چې کوم تشریف فرما دي الحمدلله ډېر زیات ښکلي علماء کرام دي او په هره سطح برابر خلک دي په دې مسلو تاسو ته هر وخت محققانه او تفصیلي بحثونه کړي دي خو زه درته د مرزا په احوال باندې ویم چې دا سړی ځان ته نبي وایي زمونږ نبي او تمام نبیان د وړې او غټې ګناه نه پاک دي که نه دي وایي زمونږ نبي او تمام نبیان د هغې صفت خاصه عصمت دی چې د هغې نه به ګناه نه کېږي نه به ترې صغیره ګناه کېږي نه کبیره نه قبل النبوت نه بعد النبوت قبل النبوت په صغایرو کې اختلاف دی علما ناست دي خو محققین وی اختلاف کلا اختلاف دی بلکې اتفاق دی چې د انبیاء کرامو نه به هېڅ قسمه ګناه نه کېږي وجوهات ډیر دي د هغې خټه خدای د جنت نه جوړه کړې ده په جنتي خاوره کې د ګناه خیال او تصور هم ني عزتمندو د هغه مخې ته هر وخت الله پاک حاضر ولاړ دی هر وخت په دربار الهي کې حاضر ولاړي ان تعبد الله څوک چې د رب په دربار کې حاضري د هغه نافرماني ترې نه کېږي او بله دا چې د نبي نه ځکه ګناه نه کېږي چې خدای پاک یې 24 غنټې حفاظت کوي لقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربي غرض مې دارې زمونږ نبي او تمام انبیا پاک دي که نه دي او دا کوم سړی چې په هندوستان کې او یو خبره بله درته کوم په ظاهره به هم ښکلی وي او په باطنه به هم ښکلی وي په ظاهره به هم پاکي او په باطنه به هم پاکي په ظاهره به هم کمال وي او په باطنه به هم کمال وي زمونږ د پیغمبر او د تمامو پیغمبرانو حسن او جمال د کائنات بدرجه اتمو د رسول کریم مبارک وجود نه به قاضي صاحب په شفا کې وی رسول الله به روانو خلکو به وی چې په کومه لار تللی دی نو بین به او چې په کومه لار به خوشبو و په هغه لار به روان شي په دې پیغمبر خدا تللی دی لم یجلس الذباب علیه قط چرته مچ بم پې نه کېناسته ما وقع الذباب علیه قط عزتمندو ماشه او مچ بم پې نه کېناسته د سردار کونین د بدن نه د اودس اوبه به هم صحابه ښکته نه پرېښودې په خپل وجود به والې دومره پاک صاف په ظاهره په باطنه ډېر ښکلی و اقرع العینین اقنع العرنین له نورا یعلوه سهل الخدین اذا مشى کانما ینحط من سبب عزتمندو تلألأ وجهه تلألأ قمر لیلة البدر فيه تدویر عظیم الهامه ز بصیرت تقریر نکم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه گیر چاپیر تمام سیزونو د جسم مبارک تمام سیزونه چې الله ته ډیر غوره نو رسول الله علیه ورکړي وي زه یو خبره کوم د متکلم اسلام شان ورشا د متکلم اسلام قاری مفتی رحمت الله علیه او زمونږ استاسو شیخ المشایخ زفدت المحدثین عبدالحق بابا جی هغې به قول پیشو د متکلم اسلام شان ورشا کشمیری ای به فرمایل وی جناب محمد رسول الله هغه شخصیت او هغه ذات دی وی په عالم ارواح کې دا ټول روحونه خدای ځان ته ودرول نو وی ورته وی الستو بربکم داسې ده که نه نو مونږ خو تبلیغیان ملګري موږ ټول ورته په یو چغه ووایي چې او بلا انت ربنا داسې ده که نه ده هغه وایي نه داسې نه ده شوي یو روح چغه وواله یو او هغه روح کوم روح محمدي و او بیا د هغه په اتباع کې نورو خلکو چغه وواله خو زه په دې هم تقریر نه کوم زه وایم دا ټول روحونه یې وي ځان ته رامخې ته کړل حکیم الاسلام خطیب الاسلام قاضي احتشام الحق رحمت الله علیه فرمایي په خپلو خطباتو کې په دې ټولو صورتونو کې چې کوم صورت خوښ شو نو هغه صورت یې صورت محمدي وګرځو یارو بس ډېر به خوښ شوي ګل او قرآن هم ذکر کوي حدیث هم ذکر کوي په سیرت تقریر نه دی خو زه خپل مقصد له راځم زه دقه ځای کې یو جمله بله ویمه زه ویم یوازې به صورت ته نی کتلي یوازې به صورت ته په دې ټولو روحونو کې چې کوم روح خوښ شوی
هغه روح محمدي وګرځو په دې ټولو صورتونو به کما یلیق بشانه نظر اچولی وي چې کمی زیات وخت شوی ابه صورت محمدي ګرځولې زویم په زلفو به نظر اچولی په سترګو به نظر اچولی په مخ مبارک به نظر اچولی د ادم عزتمندو د جسم په ټکړو به نظر اچولی د کائنات په بیبیانو به نظر اچولی د کائنات په مرګرو به نظر اچولی د کائنات په خارونو به نظر اچولی د کائنات په کتابونو به کما یلیق بشانه نظر اچولی د کائنات په وینو به نظر اچولی د کائنات په فضا او هوا به نظر اچولی د کائنات په خوشبویانو به نظر اچولی د کائنات په کپړو سارو به نظر اچولی زویم د کائنات په سپلو پیزار به نظر اچولی کم شی چې د الله په علم کې د رب په شوق او محبت کې د رب په خوښه کې انتها ته رسیدلی الله رب العزت په محمد رسول الله له ورکړی او چې د حسن او جمال او کمال او فضائل او قدر او منزلت او د تمامو کمالات او انتها په محمد رسول الله کړی د عزتمندو بیا مرزا غلام محمد بیکاره بے غیرت هغه ته رسیدی شي عزتمندو هغه سړی وی زه پیغمبر یم هغه څنګه دی دوی سره چې په دې خبره کوي چې قرآن کې ختم نبوت شته که نشته تا سره دوه درې خبرې کوي که دوی سره دی وي چې په حدیث کې نبوت ختم نبوت دوی سره دوه درې خبرې کوي که راته ووایي چې په اجماع د امت اقوال د صحابه او اکابرینو کتابونه نه دوی سره دوه درې خبرې کوي خو که ته ورته ووایې دا قرآن او حدیث او ورسه به تیخوا کړو راځئ ستاسو په دې مرزا خبره کوو نو دوه سره نه کوي دوه خبرې تا سره بیا نه کوي ځکه هغه ته موږ وایو چې نبي خو په ظاهر او باطنه په تمامو عیبو پاک دی د ده خو دا یو سترګه چغبي ته ورته څه وی وکه نه وه داسې سترګې وه لکه سړی چې په دې تلي کې شنډی کېږي توی زوی پېژنې توی زوی په خدای باور کې توی زوی سترګې وه او داسې شمکورې و د خې سپلی به یې په ګسه کې اچولې وه د ګسه به یې په خې کې اچولې وه چا به ورته وي په څلورې خواصم وي خو نور هم په څلورې شي دا شی دې غټ وړ اچولی سم به یې کوي او شیبه پس به بیا وران شه ګوړه به یې دې جب کې اچولې وه دې بل کې به یې لوټه اچولې وه اودس به یې بیا اچاو نو شیخ ړوند و او دومره تړو زور یې نو چې اودس ما دې لوټه پیدا کړه بیا به یې څه پیدا کوم همدغه لونده به یې په دې جیب کې واپس واچوله نو کله کله به د لوټې په ځای ده د ګوړې په ځای ده اودس ما دې له لوټې نه چک و په ایمان وای دومره خیرن سړی پیغمبر کېدی شي په ایمان په ده خبره کو نورې قصې پرېږده یو ځل د فضل محمد په نوم د دوی یو زوی و هغه ته وایي مجھ پر ایمان لے آؤ اور تو بکواس کرتا ہے رات کو شراب پی کر ننگے عورتیں نچاتا ہے شراب پی کر ننگے عورتیں نچاتا ہے دن کو بکواس کرتا ہے کہ میں نبی ہوں او عزت مندو دیلا پینزم شرم چہ تو پلیٹرین کی مرشو اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹھٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی رشتہ ہوا چہ پٹھٹے کمریا نبی ہوئے پٹھیم نہیں او زه عرضه کې دا خبر کوم تاسو ته کوم قادیانه او تر دې نه زه ایمان دعوت ورکوم دعوت فکر ورکوم او زه ورته وایم چې راځئ عقل قرآن حدیث کتابونه توراتونه زبورونه خو نه منئ خو عقل خو منئ که نه په دې دماغو کې مبوس پراته دي که چرته پکې عقل پروت دی چې رښتونی نبي په لیټرین کې نه مري چې رښتونی نبی د مرګ نه مخکې د هغه قبر خدای ریاض الجنت جوړوي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه سردار چې کوم ځای دفن دی دا د جنت خوره ده ومنها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى مفسرین وګورئ د چا چې کوم ځای نه خدای پاک ماده او خاور اخیستې هغه ځای کې به ښخېږي مرزا په لیټرین کې ښخ دی رښتیا وایه دغه ځای نه خدای خاور اخیستې ده که نه خاخ نه دی مړ دی څه شی دی نو ما خو سره زیاتې نه دی کړی دوی ورته پیغمبر وي مونږ خو ورته نه وایو که نه د پیغمبر قانون دا دی چې کوم ځای وفات شي هلته به یې ښخی نو په کار نه وه چې دې لیټرین کې ښخ کړی وي که نه وه دې خو ورسره دوی کړی دی ډېر لوی زیاتې ورسره کړی هم دې لیټرین کې ښخو او په ایمان وایي سړی چې کوم ځای ښخ شي هغه ځای نه خدای خاور اخیستي که نه معلومیږي دا د مرزا خاور لیټرین نه وه په ایمان ووایه شرمونه راټولیږي او په ده راجمع کېږي په ایمان وای دا سیسی سره زمونږ واسطه وي دا نبی دی او هغه تا ته پته را څه خبره کوي د هغه کتابونه دي
روحانی خزائن ګوړه شریف پلانکی ډنګره هغه کې وایي و اسلام د دوه سيزونو نوم دی د خدای تابعداري کول دې پورې بلک ډیر خان دی د خدای تابعداري کول او د حکومت برطانیې حفاظت کول په ایمان وایي دا اسلام دی خلک وایي چېرته د کعبې حفاظت کول موږ به ورسره یو څه نه څه منلو چې د کعبې حفاظت اسلام دی دې کې شک نشته د قرآن حفاظت کول د جماعت حفاظت کول نو وایي اسلام دوه شیزونه دی یو د الله تابعداري کول او یو د حکومت برطانیې حفاظت کول او درېیمه خبره کوي مړه خو چې په کومه ځای نو قصه خرابه ده وی اسلام با د پاکستان بر صغیر د مولیانو په مشرۍ کې ترقی نه کوي اسلام به وی اله ترقی کوي چې مونږ او تاسو په ځان باندې حکومت برطانیه ومنو اشتیا وای نو چې حکومت برطانیه شي اسلام به ترقی کوي وای کنه او چې څوک د حکومت برطانیې ترانې وای دا د دې وطن د دې خاورې او د اسلام وفادار دی که د دې خاورې او د اسلام غدار دی موږ مرزا ته هم وایو د هغه پلار انګریز ته هم وایو او د مرزا سهولتکار سپورټر سیکولر خلکو ته هم وایو چې ستا پنګه د علماء دیوبند سره پروتې ده قسم په خدای چې سر ورکوي بچه یتیم کوي ښځه کونډه کوي بیا موږ په دې نه یو چې تاوان دی پکې اور ته وردانګو کوچا وایي چې جانان دی پکې ما د مسلمه نه سر پرې کړی دی ما د اسودیانه سینه سر پرې کړی دی او انشاءالله کرام چې د مرزا غلام محمد د پجاریانو په دې ملک سرونه کټ کېږي انشاءالله دا ما ایټم ما دې له نه دی جوړ کړی چې مدرسه پې ورانه کړم دا خو که زمونږ د وروڼو سره دی اگر که هغه زمونږ وروڼه مسې وروڼه نه دي خویندې هم دي په خدای باور کې فوجیان ہم سخت جان فوج ہیں ہمارے ساتھ دورمار میزائل ہیں ہم سپر پاور ہیں سپر پاور ہے سپر پاور ہے دا څنګه سپر پاور ہے داسې سپر پاور خو په خدای باندې یقین کې که زمونږ دا دعاوال او شب قدر ورپسې دا چریز او مارپورې راواغشتې هم انشاءالله دا هندوکړي به دله په دې اګرا باندې ودرو انشاءالله ووایې تاسو ورته مونږ یو ټوټې له پرېږدی که نه ځه توکل به خدای چې د انډیا او د افغانستان کې ورته پریښي نو تاسو چې ورته شپه ورځ سجدې لګوئ رښتیا وایه په مخ هم کړه که په مخ هم نه کړه نو چې هغه سپر پاور پره کولی شو نو دا سپر پاور خو دله انشاءالله په یو ګنټه کې پره کولی شو انشاءالله وایي مړه داسې د سړي زامن نه چې تاسو نه یې کارګلي ونیو تاسو ورته کشمیر پرېښو سپر پاور والا دورمار میزایل والا سخت جان فوج والا تا نه زه مطالبه کوم ته وایې زه د دې ملک محافظ یم همدردانه راته وایم ته زما ورور یې خو دا ټوپک لږ کلک ونیسه جاء الشقیق وعارض رمحه ان بني عمك فيه رماح دا علما په بیږي تاسو خو په بیږي نه بیږي ټوپک دې شاته اچولی دی وایې زه باتور یم غلی کښېنه دې 400 کې یو سړی را روان ګوړه یې په سر وه هغه یې په پوک کې ایښې وه هغه ګوړه کې دننه تمانچه ایښې وه ما ته شیخ صاحب شیخ ادریس صاحب دامت برکاتو وی غله ورته ناست و وی چې غله ورته ناست ورته ویې لکه ودرېږه خوځې به نه وی چې ښه کېده پک وی چې کېښوده وی لته یې هغه ګیډي له ورکړه دې کې څه دي وایي چې دې کې پوک دی کولاو کا چې کولاو یې کړه دننه پکې ګوړه وایي لته یې ورکړه دې کې څه دې کې ګوړه وی کولاو کا چې کولاو یې کړه دننه تمانچه واغې له ته وکړه دې کې داسې دي او دا تمانچه دې کې څه دي دې کې کارتوس دي په دې څه کې وی ستا دا اثر پې د ویشتو خو که ما دله سره نه وي خبره پوه شوې یو محراب ممبر هم راته راکړي دي نه رانه د میرزایي چېرته سمه ورسې کړه نه رانه قادیاني چېرته سمه ورسې کړه نه رانه پجاري چېرته سمه ورسې کړه په یو زنده‌باد او ختم نبوت زنده‌باد ناره باندې دقه ساله چل پې کېږي چې تاسو ته زه وایم ختم نبوت تاسو وایئ زنده‌باد ختم نبوت وایي دا خطرناک دا چغه نه ده په هغوی میزایل د هغې وایي چې تاسو وایئ چې زنده به په موږ څه چلو شي او که نه شته ځای په ځای خو شته که نه خارښتیان هغې په موږ څه چلو شي چې خدای موږ پسې رانه شي دا د بلا زامن خو کراله خیر هم نشته دلته یو کسو په موبایل یو ځل یو څه خبر وکړه بیا وکړه ما پسې سوال جواب وکړه مې هلکه داسې کار دی دلیل ملیل او قرآن او حدیث خو نه منې خو لرګی خو منې که نه مې خبره دا ختمه وروره بس لرګي تیار ساته که بیا دې وي مې ټول شب قدر به ستا کور کې ناست دي
والله بالله تا بویږي چې ورته د اوسپنې دیوال و دا خولې داسې بنده شوه. الحمدلله ستاسو لري زنده‌باد، ختم نبوت زنده‌باد ناره کې جان شته او انشاءالله او کرم یو ورځ به خدای راولي چې متکلم اسلام شان ورشاه کشمیری قلندرانه جمله وا په بر صغیر پاک و هند کې لکه انشاءالله دغه شي پشان په هدف باندې لګیا به فرمایل ایک وقت آئے گا بر صغیر پاک و ہند میں قادیانیت مرزائیت نام کا کوئی آدمی نہیں رہے گا انشاءاللہ. او خلق مونږ ته وایي وروره تاسو اسمبلی ته هم ځئ او پلانکې ته هم ځئ او ډنګرې ته هم ځئ. مونږ وایي والله که مونږ یو ځای ته هم ځو مونږ په هغه ځای کې څه کوو مونږ له بخاري خوند راکوي، مونږ په کالج یونیورسټۍ کې څه کوو مونږ له ترمیزي خوند راکوي، مونږ له دا ستاسې ښکلې د قرآن ترجمې خوند راکوي، ذکر فکر خوند راکوي. زمونږ او ستاسو خوندونه او مزې په یو یو څه کې دي او مونږ دپاره په دې مسلو کې دي. واسمالي یا اسمالي و محرابي یا احرابي ته زما د جذباتو نه خبر نه، خو که زه دا ښکلې مسله پرېږدمه که نه او بار ته دروځمه نو ما ته پته ده چې دغه ځینونه بیا زما په اسلام وار کېږي که نه کېږي. هلکه یار چې دا څومره اوس د ختم نبوت خلاف مشنونه چلی دا د مدرسو پیداوار دی. خفه کېږئ مه که دا د ډي یو جي ډاګ او سرټیفیکټ د تعلیم پیداوار دی. نو چې هلته دا کار کېږي بیا به زه ورځم که به نه ورځم؟ ووایي ورځم به. او که د اسمبلی نه په ختم نبوت وار کېږي نو په ایمان هلته به ځم که به نه ځم؟ نو هلته به م ځم، دلته به م ځم، هر ځای ته به ځم. ای ملک ماست که ملک خدای ماست، دا ملک زما د همسایه نیما انشاءاللہ کسو کی منی کا نماری دلتا با صرف دا عاشقانو ناری وی، دلتا با ختم نبوت زندہ باد ناری وی. زمرزایانو قادیانانو توائب چی پا 31 جنوری با تدا شب قدر دا عاشقان رسول دا سیلاب دا شب قدر پلارو باندی ہوئینی سنگا چی دا غٹ اختر پورس دا تکبیر ناری وی پا ہر لار ہر کسکی پا 31 جنوری با طول ورز انشاءاللہ دا شب قدر دا ہر کسی ہر کور ندا نار رازی ختم نبوت ختم نبوت. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. زما زیلر رسمنا هذا واخر دعوانا.